امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې یو حدیث را نقل کوي چې د الله رسول فرمایي ان فی الجنه باب یقال له ریان. د جنت په دروازو کې یو دروازه ده چې د هغې نوم ریان دی. يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غيرهم. و پر دې دروازه باندې با له روزدار انسان څخه بغیر بل یو څوک هم پر دې دروازه نشي داخلېدلی. یقال اين الصائمون. د قیامت په ورځ به آواز وسي چې روزداران انسانان کوم دي؟ فیقومون، او دغه کسان به ولاړ سي کم چا چې دغه مبارکه میاشته د الله تعالی په دې عظیمې فریضې باندې تیره کړې وي، دغه روژه په پابندي باندې نیولې وي او د روژې حق ادا کړی وي. روژه دا نه معنا چې انسان به په روژه کې خوراک او څښاک بند کړی وي، بلکې د انسان د سترګو به هم روژه وي. په سترګو به دی بدنظري نه کوي، په سترګو باندې به دی فلمونه نه ګوري، د غوږو هم روژه وي، په دې غوږو باندې به دی غیبت نه اوري، په دې باندې به دی سروز نه اوري، او داسې د ژبې به هم روژه وي، په دې باندې به دی درواغ نه وایي، په دې باندې به دی چاته دوکه نه ورکوي، او داسې د لاسو او د پښو به هم روژه وي. دغه لاس او پښه به په داسې ځای کې نه استعمالوي چې په هغه باندې الله تعالی ناراضه کېږي. نو کم چا چې روژه ونیوله هغه د روژې حق ورپوره کو، په ورځ د قیامت به اعلان وشي د دې کس دپاره